محترم مسلمانانو نن یو بهترین آیات وظیفه انه لقرآن کریم. الله جل شانه فرمایي کنه بېشکه دا قرآن نه دا ډېر د عزت والا کتاب دی. محترمو دا آیات او دا صورت هم ډېر د عزت والا صورت دی. قرآن په خپله یو عزتمن کتاب دی او د الله تعالی خبرې دي. نو کوم انسان چې د دې آیات او ورسره د یو صورت وظیفه شروع کړي محترمو، نو الله جل شانه به د عزتمن کی. ځکه چې یو عزتمن سړي سکاله سړی کینی پاسی کنه، نو دغه سړی په خپل عزتمن شي. او که د قرآن سره د چا واسطه رااله، نو قرآن په خپل یو عزتمن کتاب دی، د الله تعالی خبرې دي، کلام الله دی. نو محترم دغه انسان هم الله تعالی ډیر بختور کی. دا انسان به الله جل شانه ډیر عزتمن او قدرمن کی، او الله تعالی به د انسان انشاءالله حاجتونه هم پوره کی. خو چې دې سره ما تاسو دل لګي ولګو، په ټوله ورځ کې صرف یو پیره دا ویل دي. په ټوله ورځ کې صرف یو پیره دا ویل دي محترمو. انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجات مشکلات ورسره آسان کی. او بله ضروري خبره ما ډېر وخت نه سوچ کړی او تاسو ته ویل غواړم محترمو، هغه دا ده که څوک آنلاین سبق ویل غواړي، بعضې زنانه داسې وي زمونږ خویندې میندې یا داسې وروڼه زمونږ وي بهر مسافرۍ کې وي یا په خپل کلي وطن باندې وي، موقع ورته نه میلاویږي، نو هغوی موږ سره سبق ویلی شي آنلاین د واتساپ په ذریعه باندې، داسې ساده موبایل په ذریعه باندې. انشاءالله موږ به درسه بھرپور خدمت کوو ستاسو، موږ به درسه بھرپور هغه یعنی ټیم به تاسو له درکوو. انشاءالله تاسو ته به د الله تعالی کلام ښایو، که ترجمه کوئ که ناظره کوئ، په دغه رنګې د علم کتابونه وایي، هرې طریقې سره چې کوم فن تاسو ته آسان وي، نو محترمو د الله د دین او د الله د کلام دپاره هم وخت وباسئ. انشاءالله موږ سره په واتساپ باندې رابطه وکړئ. زموږ د واتساپ شمیره نمبر 0345 98 97 591. دا زما د واتساپ نمبر دی 0345 98 97 591. دا زموږ نمبر دی 0345 2 کمسل 3 کمسل 509 کمسل. نو که څوک هم خواهشمن وي او غواړي چې موږ ته سبق زده کړو، د الله تعالی کلام زده کړو، مونځ زده کړو یا داسې مسایل لږ لږ زده کړو، هر یو څیز چې زده کول غواړئ، تاسو په زړه کې کوم یو خواهش وي هغه به تاسو ته موږ انشاءالله ښیو په ښکلې طریقې سره تاسو سره محنت کوو. لهذا که څوک خواهشمن وي نو موږ سره په دغه واتساپ رابطه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، دغه مسافر دی الله تعالی کامیاب کی. کومه زنانه ترسره چې زمونږ وظایف ګوري، الله تعالی د دې زنانو تمام حاجتونه پوره کی. کم نارینه هلکان ځوانان چې زمونږ غږ اوري وظایف کوي، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره که. الله تعالی مو په ډېرو خوشحاله که او الله تعالی مو تمامو مصیبتونو فتونو په خپل امان او حفظ کې وساته. محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه د یو صورت مبارک ته، او دغه صورت ډېر بهترین صورت دی. دغه صورت په ټوله ورځ او شپه کې یو فیره ویل دي. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي محترم مسلمانانو. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه هم روایت دی محترمو، چې هغه فرمایي چې ما خپل لوریانو ته یعنی صورت واقعه ښودلې ده. نو صورت واقعه کې دا آیات ته انه لقرآن عظیم، الله تعالی وایي دا قرآن ډېر د عزت او ډېر د لوی مرتبې کتاب دی. محترم مسلمانانو، کم انسان چې صورت واقعه دا ورځ او شپه کې صرف یو پیره وایي که نه، د ماښام او ماسخوتن ترمنځه، نو دې انسان به الله تعالی یو لویه مسله حل کی، یو لویه پریشانی. هغه پریشانی محترمو چې ټول انسانان پریشانه حاله کړي دي، ټول انسانان په دغه غم او په دغه فکر کې دي چې زمونږ به دا مسله څنګه ختمه شي. نو هغې مسلې ختمېدو دپاره الله تعالی دغه د صورت واقعه صورت نازل کړی دی، او بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې ما تاسو ته را رسېدلی دی. او بیا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې څوک دا صورت خپله مشغله او خپله دغه جوړ کړي، نو دا انسان به الله تعالی د یو لوی مرتبې خاوند کی.
ګوره دغه څیز چې دی هر سړی پسې ګرځي. زه هم کوشش کوم چې دغه څیز ماته میلاو شي، تاسو هم کوئ، نارینه هم کوي، زنانه هم کوي، ماشومان هم کوي. هر یو انسان دا فکر او سوچ دی چې دا څیز موږ ته څنګه میلاو شي. هغه څیز کم یو دی، هغه خیټه ده، یعنې د رزق مسله ده. یعنی کله چې تا سره رزق بسیاری ده او په دې خبره باندې ځان تاسو پوهه کوئ چې رزق صرف ګورئ ډوډۍ ته نه وي، رزق صرف چیو څښلو ته نه وي، رزق صرف اوبو ته نه وي، رزق صرف فروټو وغیره ته نه وي. رزق چې دی محترم استاد د غټې بنګلې نه والا د غټ کوره پورې علما فرمایي چې ښکلې بیبي یا ښکلی خاوند هم دا رزق کې راځي. دا د الله تعالی ټول نعمتونه دي. نو کوم انسان چې صورت واقعه د ماښام او ماسوتن ترمنځ وي د به الله جل شانه د رزق مسله داسې ختمه کړي چې د په وهم او ګمان کې هم نه راځي. الحمدلله زه هم دا وظیفه ډیره په پابندۍ سره کومه، ډیر په ښکلي انداز سره یې کوم. نو تاسو ته هم انشاءالله د درخواست دی چې صورت واقعه د ماښام ماسوتن ترمنځ کو چاله نه ورځي که نه نو موږ سره رابطه وکړه. انشاءالله موږ به ورته دوه ټکي یو ټکي یو آیات دا شان لږ لږ به درته صورت واقعه ښیو، قرآن به درته ښیو. موږ کوشش په دی چې تاسو ته موږ قرآن وښیو، تاسو زده کوئ قرآن محترمو. داسې ډېر خلک شته چې قرآن نه دی ویلی او غوړه کې خواهش دا لري چې د الله تعالی کلام ووایم، د الله تعالی سره خبرې وکړم. دا د الله تعالی خبرې د الله تعالی کلام دی محترمو. دا د لوح محفوظ نه راغلی دی او په رسول الله مبارک باندې نازل شوی دی او زما ستاسو د رب کتاب دی. نو محترمو د دې د رب کتاب سره چا هم محبت کړی لکه حدیث مبارک راځي وي قرآن په وجه باندې الله تعالی ډېر قومونه ښکته کوي، ډېر ښکته او ذلیل او رسوا کوي. نو چا چې قرآن سینې ته نږدې کړو که نه د دې تلاوت روزانه کوي نو دی الله تعالی بلندۍ ته رسېږي، الله تعالی کامیابیانې ورکوي د دنیا او د آخرت. او څوک چې قرآن ووایي او بیا شاته کیږي یعنې تلاوت یې نه کوي یا حافظ دی او تلاوت یې نه کوي یا حافظه ده او تلاوت یې نه کوي نو دا انسان دا ښکته کوي او د روجې او د قرآن شفارس الله تعالی قبول کړی. روجه به وي الله ما د خوراک او څښاک نه دا انسان منې کړی و، د همبسترۍ او جماع نه مې دی الله دا انسان وروسته کړی و، پاتې کړی مې الله زما او شفاعت قبول کړي او د جنت ته داخل کړي. قرآن به وي الله ما دی د ډېرو څیزونو منع کړی و الله او د ده به زما تلاوت پابندۍ سره کو الله. د دې تلاوت د برکت الله زه غواړم چې دا انسان د خپل جنت ته داخل کو. الله کو ته داسې نه کې د قرآن او تیون الله ما د خپل قرآن نه وران کړي یعنې د خپل کتاب نه یې میټاو کړي. نو د حدیث مبارک کې راځي چې د قرآن شفاعت یعنی سفارش الله تعالی قبول کړي، دا به قبلیږي چا دپاره هم وکړي قبلیږي. نو موږ تاسو ته ضروري ده چې د قرآن خپلې سینې ته نږدې کړو، د قرآن باندې عمل وکړو، د قرآن زده کړو، بل ته ورسره او حدیث مبارک کې راځي ټول نه بهترین انسان څوک دی من تعلم القرآن وعلمه، څوک چې قرآن زده کړي او بل ته وښایي. زما ډېر ارمان دی ما زده کړی دی، زه هم چې تاسو ته وښیم. تاسو ما سره رابطه انشاءالله کوئ، هر ملک نه کوئ، پاکستان نه کوئ، بهر ملک نه کوئ، هر ځای نه چې کوئ زه به تاسو ته انشاءالله ټایم در کوم. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو کامیاب او